عزت په دربار کې د خپلو ګناهو معافي غوښتل دې ته استغفار ویل کیږي. د خپلو ګناهو معافي غوښتل د الله رب العزت نه. او الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي چې زه هر قسم ګناه معاف کوم د شرک نه ما سوا. لیکن شرک نه معاف کوم. نو استغفار ډیر ویل پکار دي او په استغفار سره د انسانانو ډیر کارونه هم کیږي. قرآن مجید په سورة نوح کې الله رب العزت د استغفار په باره کې و انعاماتو ذکر کړی ده. الله رب العزت په سورة نوح کې د و شیانو ذکر کړی ده چې زه دا و شیان انسان ته ورکوم چې دی استغفار یای. الله رب العزت فرمای قل تستغفروا ربکم، اے پیغمبر ورته وایه چې تاسې د خپل الله رب العزت استغفار بخښنه د الله رب العزت نه غواړئ. ځکه انه کان غفارا، الله رب العزت بخښونکی ده. د الله رب العزت نه ما سوا بل څوک بخښونکی نسته. الله رب العزت مخکې فرمای چې کله تاسې استغفار ډیر یایي یا د الله رب العزت په دربار کې د خپلو ګناهونو بخښنه غواړئ یرسل السماء علیکم مدرارا. اول انعام دا ده چې په تاسې باندې به آسمان له طرف چې بارانونه را نازل سي اوقات سالی به ختم سي. ویمددکم باموال وبنین، او الله رب العزت به د تاسې په مالو او د تاسې په اولادو کې اضافه والی راولي. زیات اولادونه به الله رب العزت درکي او د تاسې رزق به ډیر زیات سي. الله رب العزت به د تاسې رزق کشاده کی، زیات بکی. ویجعل لکم جنات، او الله رب العزت به د تاسې د پاره باغونه، د تاسې هغه باغونه به سرسبز و شاداب سي. ویجعل لکم انهارا، او د تاسې هغه نهرونه هغه به الله رب العزت درته بیا وبهي. ویجعل لکم انهارا، او نهرونه به الله رب العزت درته جاری کی. ما لکم لا ترجون الا وقارا، بل الله رب العزت په دې دنیا کې د عزت وال زندگی درکې. الله رب العزت به د تاغه وقار او د تاغه عزت د الله رب العزت د استغفار په وجه سره به په هغې کې اضافه والی راسي. حضرت راغی حسن بصری رحمه الله ته وفرمایل چې ما لپاره دعا وکړه چې ما اولاد الله رب العزت پیدا کی. اولاد یې نو. حسن بصری رحمه الله ورته وفرمایل چې استغفار یای. بل ورځ بل کس راغی چې د ما رزق تنگ دستی ده، روزی نه لرم، کاروبار نه لرم. بیا حسن بصری رحمه الله ورته وفرمایل چې استغفار یای. بل ورځ بل کس راغی خلق د ما عزت نه کوي. حسن بصری رحمه الله ورته وفرمایل چې استغفار یای. بل ورځ بل کس راغی په ما باندې خو ډیرې قرضې دي، ما ته داسې ذکر راوښیه چې الله رب العزت دې ما دا قرضې خلاصي کړي. نو حسن بصری رحمه الله ورته وفرمایل چې استغفار یې. یو ورځ شاګرد پوښتنه ورنه وکړله چې ای حسن بصری استاذه، تا ته دا کسان راځي د خپلو هغه ضروریاتو خبر تا ته درکوي چې ما ته ضرورت ته ما ته ذکر اذکار راوښیه، ته یو دا استغفار ولې ورښیې؟ حضرت حسن بصری رحمه الله ورته وفرمایل چې د استغفار په وجه سره الله رب العزت په خپلو بندگانو باندې دغه انعامات کوي. چې د چا اولاد نه نو استغفار د ډیر یای، چې د چا مال نه څوک رزق نه لري د رزق تنګدستی نو استغفار د ډیر یای. او کله چې کاسالی را لاله نو دی هم استغفار ډیر یای. او د کوم انسان سی عزت او وقار خپل قوم نه کوي نو هغه دیم استغفار بخښنه د الله رب العزت نه غواړي. نو د هغه هم الله رب العزت هغه عزت او وقار په خپل قوم کې پیدا کی. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته یو کس راغی. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته یو کس راځي ورته یا حسن رضی الله تعالی عنه ما د لپاره دعا وکړه چې الله رب العزت ما ته اولاد راکړي، اولاد مې نسته. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل استغفار یای. مفسرین لیکي چې استغفار د کس 1500 زر واري به په ورځ کې ویلوی الله رب العزت لس بچیان ورکړل دې کس. محترم ورونو، نو استغفار الله رب العزت د مسلمانانو په هغه ژوند، د مسلمانانو په اهل او عیال، د مسلمانانو په هغه
رزق او د مسلمانانو په کاروبار او مال کې برکت الله رب العزت غورځوي او الله رب العزت هغه مشکلات د ته اسانه کوي.